آیت نمبر 17 دریم رکوع اتیشتم سپارہ صفحہ نمبر 10 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم سورة المجادلة آیت نمبر 17 دریم رکوع اتیشتم سپارہ صفحہ نمبر 10 پدی آیت کریمہ کی اللہ رب العزت زجر کئی هغه خلکو ته چې په دوه شیزونو باندې هغه کبر کوي یو چې کم دی د بنده مال او دولت دی بنده چې کم دی مال هر څه ګڼي په دنیا کې مال هر څه ګڼي او دویم چې کم دی بعض خلک په دنیا کې په بچو باندې کبر کوي او دی دا خبره کوي چې مونږه کچرته په مال او دولت باندې کبر کوو او یا په بچو باندې کبر کو نو دا مونږ په نی غلار باندې یو نو الله فرمایي چې اولئک اصحاب النار دا خلک چې کوم دي دا دوزخیان دي الله دې مونږ تاسو د مال د دولت د اولاد د تکبر نو ساتلی کی دا ولی دین په لکه تاسو ته یاد شي په سورۃ الحدید کې الله رب العزت فرمایلی چې د مال او دولت اصل مالک دا څوک دی الله تعالی دی او الله تعالی چې کوم دی بیا د دې مال او دولت نائب چې کوم دی بنده جوړ کړي دی نو الله پاک د دې اصل مالک دی مونږ تاسو د دې اصل مالکان نه مونږ د دې نائبان یو لہذا په مال دولت په اولاد باندې کبر د دوزخیانو خلکو نه خدا الله دې مونږ ساتي نو پهله بکې دا خبره بیانېږي دویم آیت نمبر 18 کې بل خبره بیانېږي او دا د دې منافقانو او د کافرانو عادت الله بیانې دا منافقان به کوم دي په دنیا کې نبی له صلوات و سلام تبارغل او قسم به خوړلو چې زمای د الله تعالی په ذات باندې قسم وي د الله پیغمبر ګوره مونږه تاسو سره یو دا خبرې به وکړي نو الله فرمایي چې دا منافقان به کوم دي ورځ د قیامت الله په مخ کې به هم قسمونه خوري د دې د قسم عادت داسې جوړ شوی دی چې په آخرت کې هم الله ته قسم خوري والله ربنا ما كنا مشرکین وی دی په آخرت کې مو چې زمای د الله تعالی په ذات باندې زموږ قسم یې زموږ رب چې موږ مشرکان نه یو نو الله فرمایي چې الا انهم هم الکاذبون دا د دروغجن سړي نه خدا چې په هر خبره باندې څه خوري قسم خوري نو الله د دې منافقانو د کافرانو په خپل چې کم دی په دې ټاپا او په دې کوي ورکی چې الله خبردار ګوره یاد کې چې دا خلک سړي دروغجن دي بیا آیت نمبر 19 کې الله رب العزت ډیر عجیب د شیطان دوستی اغي طرف ته اشاره کوي انسان چې ګوره کله د الله پاک نه لری شي دا ګوره یاد ساته الله دې تناول ما بیا تاسو ته نساتی الله فرمایي وی انسان بنده چې کله د الله تعالی د عبادت نه لری شي دا اول یو مونږ پرېګ دی بیا دوا بیا درې بیا سلور بیا پنځه نو بیا شیطان د سره ملګری شي ځکه په یو زړه کې چې کم دی یو اطاعت یو فرمان برداری یو دوستی پاتې کیږي دا سې نشي کېدی چې په زړه کې چې کم دی د الله مینم یو د شیطان مینم وي دا سې نشي کېدی نو بنده چې کله د الله تعالی د دوستۍ نه پاتې شي نو الله فرمایي چې دا شیطان په د باندې غالب شي شیطان د باندې غالب شي نو بیا د انسان په دې بدن کې نفس ته نفس نو د دې نفس او د دې شیطان خپل مینس کې ملګرتیا جوړ شي او د دې شیطان او د دې نفس داسې مثال دی یو چې کم دی د کور نه بهر غلوي
نو د دې مثال دی شیطان. نو دا بهر چې کم غلاګر وي دا په کور کې هغه پورې غلا نشي کولی چې د کور کس وسره ملګری شوي ني. چې کله د کور کس دی بارنې غل سره ملګرتیا وکړي نو هغه ورته ریپورټینګ ورکوي په کور کې مال دلته پروت دی، سړی په کور کې د شپې دې ټیم کې ورځې دې ټیم کې کیمره دا ټیم داسې ده. نو چې کله د دې دوانو خپل منځ کې تعلق ټاټیکل برابر شي هغه پیدا شي غلا وکړي. نو داسې چې کم دی د انسان په دې دغه کې چې کم دی نفس دی انسان سره بنده چې کله د الله تعالی نه لري شي نو پیلنې دا څوک په غالب راشي شیطان. بیا د دې شیطان چې کم دی د انسان د دې نفس سره دوستی شي نو دا دوه خپل منځ کې یوځي شي. نو بیا چې دا شیطان او نفس غواړي دا انسان دغه په لار باندې رواني. نو دا چې کم دی د الله تعالی د دوستینا د لری کېدلو چې کم دی هغه زجر دی. الله فرمایي کم خلک چې زمونږ نه لري شي نو د هغې باندې غالب څوک راشي شیطان. او دا شیطان چې کم دی دویم نمبر سټیپ دویم نمبر کار دا وکي فانساهم ذکر الله دا د الله تعالی د ذکر نه دا بندل لري کی بس. نو چې دا د الله تعالی د ذکر نه لري شي نو بعد دا چې کم دی د شیطان په قابو کې راشي. نو ګوره دا